بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية، الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. ثم الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أحسن أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، واللعن المؤبد على مخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشهدا، سفر میاشت ده مجلس و انعقاد شده ده موضوع شخصیت و سیرت امام سجاد علیه السلام حوالی ستاس خدمت کی گفتگو کی دلو یغی سلسله نن دریما کڑه ده چه بگم کمار اسکڑی و غصص رابط ورکوم. ما تاس خدمت کی عرض کرده اس مولا امام سجاد علیه السلام زندگی تکستر کی وگره امام تکلیفونه مکتب تشیع ده پر اسلام ده پر ډیر زیات کړي دي. 34 سال امام امامت ګرځولې ده، سخت ترینو حالاتو سه امام روبرو شوه ده. بنی امیه و صفاق ترینو حکمرانانو دور کې امام زندگی تیره کړي ده. دی په باوجود ما تاسو ته دین تشیع مکتب امام زحمتو سره سوالې ده او شورا ته بقا امام ور کړي ده. ازادره و بنی مؤسس مولا امام سجاد علیه السلام ده. پیغام رسان کربلا امام سجاد علیه السلام ده. مو باندې دغه امام همام ډیر زیات حق جوړیږي. ځکه یوه جمله عرض کم، امید لرم چې تاسو هم سره متفق وئ دغه شي کې. او تاسو لکه څنګه عاشورا انعقاد کوو، منعقده کوو، که چا بصیرت وی، معرفت وی، عقیدت وی، و کار ده عاشورا پشانت مولا سجاد مجلسه برگزار کئی. امام سجاد په نمی مو یو مجلس وکو، بیا ځان ته خوشاله و چې مو امام سجاد په نمی متام یو مجلس وکړلو. نه، قربان ده شم. امام سجاد سوره مولا سوره تکلیفونه کړي دي. په کار دا دی چې ما تاسو هم څه نه څه امام معرفت حاصل کو او دا دغه مجلسو برکات سره حاصلېږي. زما شخصیت حواله سره ساره استوس خدمت کې عرض کول مقدمتا، بیا یو پهلو د امام څنن هم شخصیت حواله سره دوی درې نکتې تاسو گوش گزار زکوم. تاسو وکسوی مولا سید سجاد څخه کم مقام نه لري، عظیم امام ده. قرآن تک سترګې وغړوي. قرآن کې پروردگار عالم
دوو معصومو هستیو ذکر کړی دی، سلسلو مخلوقاتو. یو ملائک دی قرآن کې ذکر شوی دی، یو انبیا دی چې قرآن کې ذکر شوی دی به حیثیت معصوم مخلوق. ملائکو حواله سره چې پروردگار عالم چې کوم لفظ ذکر کړی دی هغوی ته ساجدین لفظ ذکر کړی دی. چې ملائکې سجدې حالت کې دي، سجدو والا دي. او انبیاء ته پروردگار عالم چې کوم لفظ استعمال کړی دی عابدین لفظ یې ورسره استعمال کړی دی، عبادت والا دي، عبادت حالت کې دي. مو قربان شو اغ امام باندې، اغ عظیم هسته باندې که اغه مقام و معرفت نه ځان خبروي، که اغه ملائکو صف کې ودرېږي پروردگار عالم هغه ته بیا سید الساجدین خطاب کوي. واندا امام کچیر بیا د انبیاء صف کې ودرېږي پروردگار عالم ته سید العابدین خطاب کوي. یعنی انبیاء عابد لفظ عابدین لفظ استعمالیږي هغوی ته، اما د ما و تاسو څلورم امام ته سید العابدین خطاب کیږي. ملائکو ته ساجدین لفظ استعمالیږي سجدو والا، اما د ما و تاسو عظیم امام ته سید الساجدین خطاب کیږي. یعنی هغه د سجدو والا ملائکو سید و سردار امام ده، د عبادت والا و انبیاء سید و سردار امام ده. دا څه کمه هستی نه دی چې ما ورته هغه تذکرې کې ناست یو، عظیمه هستی دی عزادارو. اوس زه دا درته ذکر کوم امام سجاد علیه الصلاة وسلام ته ویلې امام سجاد نه یایي. ما ورته تاسو الکې کې امام صفات اوسه ډېر مشهور دی. مثلا زه به تاسو نه پوښتنه وکړم، مو تاسو څلورم امام ته امام علی ابن الحسین نه یایو، نماینده دی. مو الکو کې مشهور دی امام زین العابدین، سید الساجدین، سید العابدین. یو ایوان اما چې نن سبا ډېره مشهوره دی امام سجاد علیه السلام چې ما ورته تاسو دی، حالانکې دی نامې نه دي، د امام القاب دي. ویلې مشهور ډېر شوي دي، وجه شته دی که څه دا لقب ویلې ورته دا میلاو شوی دی. زین العابدین، سید الساجدین، سید العابدین. ما وجه درته وښیله سجاد څه وجه دی. امام سجاد ته ویلې سجاد نه یي. علل الشرایع کتاب څه شیخ صدوق بزرگوار عظیم کتاب دی، کې دغه حدیث ذکر شوی دی چې امام سجاد ته ویلې امام سجاد نه یي. کسا قرآن ته که سترګې وغړئ که نه، قرآن کې مخلوقاتو حوالې سره پروردګار عالم ذکر کړی دی چې مخلوقات د خدای ته سجدې کوي، عبادت کوي. او داسې ونه یي چې زه د صرف خدای ته عبادت کوم. ته د خدای ته عبادت کوي، ونې بوټي نباتات جمادات دا خدای ته عبادت کوي. زمکه اسمان د خدای ته عبادت کوي، ونې غنې ستوري نجوم فلکیات هر یو شی د خدای ته عبادت کوي. قرآن کې پروردګار عالم څه یوځي کې الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات والارض. ای تاسو دنه کسوی چې پروردګار عالم ته زمکه اسمانو کې ته چی شی دی هر یو شی سجده ریز دی، سجدې حالات کې دی پروردګار ته. والشمس والقمر والنجوم والجبال، میرا سترګه میاشتا، نجوم ستاره، والجبال غرونا، والشجر ونی، والدواب حیوانات، وکثیر من الناس. بدبختی دغه ځای کې دی. او سوچ وکړئ جملې باندې، یعنی ونی ټولې، نباتات جمادات ټول، وکثیر من الناس، خلکو کې ډېر، یعنی ځنه بدبخت شته دي څنګه خدای ته سجدې ته اوسه پورې نه دی لاړ، خدای ته سجدو ته نه دی کول. وکثیر حق علیه العذاب، او ډېرو باندې دا عذاب خدای مقرر طی کړی چې ته به عذاب میلویږي. ومن یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل من یشاء. چوک څه خدای رد کی رجیمی کی یغه بیا اکرام احترامی وځي کیا نشته د پروردګار څه وغواړي هغه انجام کوي. یعنی دغه آیي کې سترګې وغړې پروردګار عالم یی چې هر یو شی خدای ته سجدې حالات کې دی، ساجد دی هر یو شی. بل یی کیا پروردګار یی چې هر یو شی خدای ته سجده کوي. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والاصال. پروردګار عالم دی چې پروردګار عالم ته هر یو شی سجدې حالات کې دی، هر یو شی د پروردګار ته سجده کوي. زمکه اسمانو کې څه چی دی پروردګار سجدې ته ټیټ دی، طوعا وکرها. ځنه داسې دي څه اطاعت سره دي، خپلې مرضۍ سره دي، رضایت سره دي، ځنه کرهن مجبور دي چې خدای ته ټیټ شي.
یوه جمله مخته اوسې بله یاد دی وظلالهم دوی خو خود خدای ته ټیټ دي سجدې حالت کې دي چې دوی سیر یا خدای ته ټیټ دي سب مقام سوچ مې کړی دی سیرو باندې قرآن دی یا زه د نه یم څه سیر د خدای ته سجدې کوي یعنی پروردگار داسې یی که ته ظاهر کې بت ته تو سر ټیټ شي خې تو سیره د بیا خدای ته ځمکې نه سجده کوي لیدلی مې دي که نه بتانو ته کوم کسان سجدې کوي یو انساني بتانو ته چې کوم کسان سجدې کوي ټیک دی تو ټنډ هغه ته ټیټه شوي دی خو تو سیره خدای ته ځمکې نه سجدې حالات کې دی دی قرآن آیا دی ما کلام نه دی لذا یاد وساته ټول کائنات پروردگار عالم ته سجده ریز دی ټول کائنات پروردگار ته سجدې حالات کې دی پس زه به داسې درته وایم یاد وساتئ آدم ساجد ده شیس ساجد ده نوح پیغمبر ساجد ده ابراهیم ساجد ده اسماعیل ساجد ده موسی پیغمبر ساجد ده عیسی پیغمبر ساجد ده خاتم الانبیاء ساجد ده اما ما و تا څلورم امام پروردگار عالم و تا سجاد نه آئی سوچ میں دے خبری تا ساجد و سجاد کی اسمان زمکی فرق ده ساجد یو څه دی سجاد بل څه دی عربی گرامر تک لوٹ شو کہ نا سجاد ویلی شی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے یعنی هغه سی عظیمه هستی څخه ډیره زیاته سجدې حالات کې دی یعنی فرشتو دوره سجدې خدای ته وکړلې انبیاو دوره سجدې وکړلې د خدای مخلوقاتو دوره سجدې وکړلې هیڅ چاته خطاب نه وشو چې دا سجاد دی هر چاته پروردگار وله چې ساجد دی اما ما و ته زین العابدین مولا ته د پروردگار عالم چې دا سجاد دی ای مولا عظمت باندې صلوات واستوي اللهم صل علی محمد و آل محمد لذا اندخت نظر کی اگر روایت تا ذکر کم سکم ایلال و شرائع کی ذکر شوه ده لماذا سمیه بالسجاد شپگم مولا دی څلورم امام تا ویلی شوی دی مونیکه تا ویلی شوی دی دا سجاد ده وجه مولا خیلی ده وجه مولا دسی خی سمیه سجاد لکسرت السجود ډیرو سجدو واجنه امام ته سجاد نه ویلی شوي دي دوره ډیرې سجدې به امام کولې مولا د مخکې ما ذکر لله عز وجل نعمة الا وسجد الله چې ته به د خدای نعمت ذکر وشو خدای څونه نعمتونه دي پله وایو چې ته به د خدای نعمت ذکر وشو مولا به فورا سجده کوله نعمت ذکر به کېدو نه مګر داسې امام سجاد به سجده کوله شاید عرض کا ما سجدو سا انس پیدا کوئی که غواړئ چې سکون درته میلو شي که غواړئ چې تسکین درته میلو شي که غواړئ چې اطمینان درته میلو شي سجدو سا مینه پیدا کوئی هر څه سجدو کې دي هر څه سجدو کې پټ دي یاد وساته پروردگار عالم دغو سجدو کې حکمتونه پټ دي نن څه بې سکونه دی نن څه بېچینی دی نن څه ټینشن دی نن څه قسمه قسم بیماری دي افسردګۍ دي نفسیتي مسایل دي نن څه مو لاړ یو خودکشۍ پورې خودکشۍ سهارا خلو دینه بهتره چې سجدو سهارا واخلوئ کوم قوم کې امت کې سجدي وي هغه خودکشۍ طرف ته نسی هغه نشو طرف ته نچی هغه ټینشن ګولیو طرف ته علاجو طرف ته نچی تو خپله وکسه ایتو سکون و بې سکونۍ تو روح سره تعلق لري ایتو روح بېچینه دی روح ته څه چین ورکوي سکون ورکوي هغه سجدو سه میلویږي مو خوراک کم کړی دی د چی شي خوراک د روح خوراک د نن څه تاسو دغه مجلس کې ناست یو قربان د شم د یاد وساته تاسو خپل ضرورات پسې رغلی یوئ تاسو روح ضرورات دا مجلسونه دي تاسو د روحاني غذا معنوي ضروريات دا مجلسونه دي دی پر کوای شي دغو مجلسونه سکون میلویږي دغو متمونه اطمینان میلویږي دغو مجلسو ذریعه سه انسان ته امید میلویږي دغو مجلسو ذریعه سه انسان روحاني غذا فراهم کیږي دغو نه بیا ارتما کیږئ
دا ځان ته غنیمات وګڼئ، دا موقع غنیمات وګڼئ. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی مولا دیگه وما قرع من کتاب الله آیتا فیها سجود الا و سجد. مولا به قرآن کې چیتا قرآن تلاوت بکولو قرآن کې چیتا یا سجده والا آیا به ولوستله مولا سجده والا آغا اینا چه متاسو کمی سوری متاسو معلومی دی سالور یعنی چیتا بچه ماده د سجد یسجدو تکی رغلی و مثلا دا آیات ما ولوسته ولله یسجد من فی السماوات والارض سجد یسجد سجدی د کوي انبیا د سجدی کوي مثلا دسی ټکی بچو سي تراغو دسی آیا بچی ته مولا ولوستا مولا به فورا سجدا کولا. سر عظیمه هستی د امام مخکې د مولایی څه وما دفع الله سوءا یخشاه الا وسجد. مولانا به څه چیرې خدای یو بلا یو مصیبت یو تکلیف وچات کړلو برطرف بشولو بیا بیماری و تکلیف یو هر څه مولا به فورا سجدا کوله. زده کوئ دا په کور زده کوم یعنی مولا هر یو شي باندې سجدا. امام سجدې ته بهانه لټوله مو سجدې نه کولې ته بهانه لټو. سوچ منه خبرې ته امام به سجدې ته بهانه جوړوله. وما وفق الاصلاح بین اثنین الا وسجد. امام صادق علیه السلام دی چې مونږ نیکه امام سجاد به چېرته دوو منځه روغه جوړه وکړله دوو منځه روغه جوړه امام به فورا بیا سجده کوله. یعنی هم روغه جوړه د چی شی دی خدای نعمت دی دوو منځه روغه جوړه نعمت دی دی باندې سجده پکار دی. خو که چا دوو منځه شیطانۍ جوړوله هغه ته بیا چی پکار دی جملې نه نشوی پوهی. که چا دوو منځه روغه کوله امام به سجده کوله. که چا دوو منځه شیطانۍ پاټ چولو هغه باندې چی پکار دی استغفار ونې پکار دی عذاب دی. دا شتای مو معاشرو کې دا بدبخته وما صلی صلاة مکتوبة الا وسجد. امام به چیتا واجب المنځ وکړلو کنه څټه به امام اوسې چی کوله سجده کوله. امام تاسو دستور دی کنه واجب المنځ کو څټه بیا چی کوي وا سجده کو مو تاسو نماو نیخي دی سجده شکر دای د مولا امام سجاد سنت و سیرت دی د مو امام نه خسته دی یعنی د امام متپرخله سنت و سیرت دی. پس یاد وساته امام به هر موقع کې سجده کوله. ځکه د امام تاسو شپږم مولایی چې امام سجاد ته ځکه امام سجاد نه ویلي شوي دي چې چونکې هر وخت سجده کې وو. دا ما اورېدلي دي لیدلي دي څه امام باغ کې 500 ونې وې 500 هر یوې ونې لاندې به مولا هره ورځې 2 رکعته لمونځ کولو. زه حیران یم هغو کسانو ته څلورم امام منو امامان منو څه کوم شي چې هغوی مینه دی هغه څنګه نه کوي. چا سې څه مینه دی چی سې څه مینه دی هغه سې تا ویلي مینه نشته دی. اهل بیت والمنځو سه سجدو سه قرآنو سه تلاوتو سه مینه وایي تا ویلي اوسه نشته. پکار دی چې امام تاسو مینه وي اوسه. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. نعره تکبیر الله نعره رسالت نعره حیدری یا محمد آل بیت محمد صلوات. اتصال ورکوم بگم مطلب سره چې ما درس کړی اوس امام پهلو یو پهلو زموږ مجلس کې بیان کو عبادي پهلو بگم ما بیان کړی و. کسا ما و تاسو نگاه کې و خبره داده څه بیماره نقص و عیب گناهانو کې ده صرف که اطاعت کیو مو خدای بندگی کیو دل دل که څه بیماره نشته دی. یاد وساته اطاعت و بندگی و مؤمنه یا بیماره شته. هنر داده چې ته مؤمنه ولا ایمان ولا بیماری وپېژندې دا غوټه خبره ده. داسې خو نه وي چې انسان 80 کاله خدای ته عبادت کړی وي خدای ته چې کله عبادت یې کړی وي لوړ شي نام اعمال کې هیڅ نه وي. جملې نه سوچ وکوئ.
انسان اتیا کوله خدای ته عبادتونه کړي وي، اما څه کله پروردګار عالم سره روبرو شي عبادت یې نه وي قبول شوی. الیه یصعد الکلم الطیب، پروردګار ته پاکې پاکیزه عملونه ځي، دې عملو کې خالصه نه وي، مخلصه ورکې نه وي، پاکیزګي ورکې نه وي، مسله ورته جوړه شي. زه دغه باندې لږ سټرس ملته کړی و، بیګا مغه ته لږ اهتمام ورکوم، څه مطلب لږ ضروري دی چې درته بیان کوم. دا ما درته بیګا حواله در کړې وه چې کومه دعا دی، دعای مکارم الاخلاق نامه دی، 20 نمبر دعا صحیفه سجادیه کې. اوس یو ریکویسټ درته کوم، دلته کسې ناست وي، امام سجاد علیه الصلاة والسلام امام تاسو ټول امام دی، رسول امام سره عهد وکړو د دغې خبرې چې مولای تا منونکي یو، کم از کم تا کتاب صحیفه سجادیه په کار دی مسلسله وي. هر یو شی شته دی خونې کې، هر یو کتاب شته دی، که مسلمان هغه دی نه چې قرآن ورسره نه وي، همداسې دی که نه؟ شیعه هغه کیدای نه شي چې نهج البلاغه یې کور کې نه وي، توضیح المسایل یې کور کې نه وي، اندیشان سره مفاتیح الجنان یې کور کې نه وي، پلس صحیفه سجادیه یې کور کې نه وي. اخت القرآن خطاب شوی دی ورته، زبور آل محمد نه ماویر کړي شوي دی، انجیل اهل بیت نه ماویر کړي شوي دی. دا صرف دعاوانې نه دي، دې کې ټوټل دینی تعلیمات پټ دي، د خیار یو شی کې پټ دی. 20 نمبر دعا کم از کم نورې نه دي، 20 نمبر دعا لږه وکسوي. 20 نمبر دعا 10 پیراګراف دي، هر یو پیراګراف کې صلوات راغلی، خو هر یو پیراګراف کې هغه مطالب دي چې زه که درته وایم چې یوه پیراګراف باندې یو مجلس وشي کام دی، یو پیراګراف باندې دومره مطالب ورکې دي. ما صرف یوه جمله ته نه راخیستې وه، مولا د څه چې وعبدني ولا تفسد عبادتي بالعجب، پروردګاره عبادت توفیق د نه غواړم، خو عبادت مو عجب سه خودپسندۍ سه باطل نه کی. ډېرو کسانو دا بیماري شته، خدای ته عبادت کوي، تکلیف بندگانو ته ویر کوي. تکلیف هغه نه یعنی ځان ته کراو غراوي، ځان ته ډډاوي، څه که یم خو زه یم، که حجي یم خو زه یم، که کربلایي یم خو زه یم، که المنزو والا یم خو زه یم، که روژو والا یم خو زه یم، که مسلمان ښه مسلمان یم خو زه یم. خپل ځانو ته ښه بریښي، بلو ته بد بریښي. د خپلو عملو باندې ناز کوله دا غوټه بیماري ده. جوانانو کوشش وکړو دا بیماري درته ونه لګېږي. عجزه انکساره بهترینه سرمایه ده، بهترینه سرمایه ده. زه آفاتو نه یو آفات انده ده، خو کسانو آفات انده ده، مؤمنانو آفات و بیماری انده ده. زه لږ دوته تاییدات ذکر کمیدی شي. ایوب پیغمبر کیسه تاسو اورېدلې ده اکثره، قرآن کې شته که نه؟ قرآن کې د ایوب پیغمبر ذکر شوی دی. ایوب د پیغمبر د پروردګار عالم صالحو بندگانو نه و، قسمه قسم امتحاناتو سره روبرو شولو. ایوب یو ور امتحان خدای ونه واخیستو، ډېر دولتمن و مال یې ته نه واخیستلو. دویمې درجې کې ایوب پیغمبر مال مویشي و، ډېر زیات هغه یې ته نه واخیستل. درېیمې مرحلې کې اولاد ورسره و، اولاد خدای ته نه واخیستلو یو یو. ایوب د صبر پکوي، صبر د پکوي. څلورم سټیج کې ایوب د سټیج تر ورسېد، د پروردګار عالم ایوب بدن کې بیماري واچوله، بدن کې بیماري واچوله، خطرناکه بیماري. ځینې کسان دي حده پورې یاد شي اسرائیلیات دي، دا ټیک نه دی چې بدن کې چونجي شي او دا طالب شو بیا بیا راواخیستو کې به ډول نشته، ده غلطه دی. نبي کې هغه شی بیماری امام کې نشي راته چې هغه نه خلک نفرت کوي. عام بیماری، عام بیماری چې نفرت والا بیماری نه وي. د اسرائیلیاتو ځنه شیونه راغلي دي، کتابو کې شته، اهل سنت کتابو کې ډېر دي دا شیونه. خلاصه دا چې کله بیماری ورته ولګي د خلکو خبرې اوسې شروع کړلې، خلکو به داسې خبرې کولې چې ایوب کې خدای څه لیدلي وو. سوچ مې دی خبرې ده، کسی ایوب کې خدای څه لیدلي وو، کسی ایوب خدای نه ډېر وریا دی، کسی ایوب د خدای صالح بنده نه دی، کسی ایوب ازار ویلو. دا خبرې کم و بیشی مو معاشرو کیا چلیږي. دا خبرې ته نشي کوی چې په باره کې دا فیصلې دا خدای فیصلې دي، دا خدای کیسې دي. کسا ایوب پیغمبر چې کله خبرې شروع شو، د خبرې څه آسان کار نه دی، دیني صبر کولی هر چا کار نه دی. دا خدای صالح نیک بندگان وي، مولای کائنات صحیح پیروکار وي، هغه خلکو خبرو باندې صبر کوی شي. ایوب پیغمبر بې صبره کړلو. پروردګار ته دی پروردګاره
مال نیمه صبر وکو، اولاد نیمه صبر وکو، بیماری نیمه صبر وکو، خود دغو خبرو نیوشه صبر نشم کوای. خدای دغو خبرو نیوشه صبر نشم کوای. کله ایوب دغی سټیج ته ورسېدو، پروردګار طرفه فورا پیغام وترغو، ای ایوب د خبره د څنګه وکړل، ما صبر وکړو، ما صبر وکړو، ما صبر وکړو. د صبر تو کړی دی که د صبر توفیق مدیر کړی و؟ جملې نیمه سوچ دی. ایوب ته ما څه ما صبر کړی دی، اوسه پورې کوم شي باندې صبر شوی دی هغه صبر مدیر کړی و، یا صبر توفیق مدیر کړی و، صبر طاقت و قدرت و وسع مدیر کړی و، ته ما څه صبر مو کړی دی. تو د غزي کې شرک وکړو یو قسم ته. ایوب فورا مخ ته چپېړه ویر کړه، څه دا څوره غوټه غلطي رانه وشوله. جملې نه سوچ وکړئ. یعنی کله داسې وویله که نه څه زه مثلا خدای نه طلبګار یم، خدایه وشه دوره څه مې کړي دي، وشه دغه ځای کې صبر نشم کوی. مطلب یعنی داسې وایي څه خپلو عملو باندې چې شي باندې خو ډډه وکړه نه. خدای وتلی څه ایوب چې نه ما ډډه کېږه، د هر څه څه دي خدای طرف نه دي، د صبر څه کړی دی خدای طرف نه تو ته ډېر کړی شوی دی، مو توفیق ډېر کړی و. زه دغه ځای کې زه یو شعر درته یم، یو صلوات واستوئ محمد و آل محمد باندې. حافظ شیرازي تاسو نامه اورېدلی دی، بهترین شاعر تیر شوی دی ایران کې. کتابونه یې دي، کوم عظیم کتاب دی حافظ والا، اشعار والا، نن سبا دنیا کې ډېر زیات ترجمه شوي دی، ډېر معروفه دی. حافظ دا مطلب خپل کتاب کې اشعارو کې ذکر کړی دی، خو ډېر خوند صاحب راوړی دی ورکې. هغه دا مقصد دا دی چې انسان څه ځینې وخت کې ناز وکړي خپلو عملو باندې، عبادت کی ناز کوي، عجب کوي، خود پسندی شکار شي، بیا خدای نه طلبکار شي، څه خدایا دور عملونه مې تکړي، دا مې د تکړي، دا مې د تکړي، بیا خدای نه مطالبې شروع کی. دا